خود سمیع الحق دی زوی تویم چې دا خوله دې په لګام کې کا کورده پښتنو خیرې در پسې شوې نو اخري انجام به د هماغی کم چې د پلارو په کومه طریقه چې د هغه انجام شوی و یو پښتون به هم دغه انجام نه غواړي لہذا نور پښتانه د تشدد په لار د تلو نه دي د تشدد او د عدم تشدد مقابله چې کلم کیږي تاریخ گواه دی چې تشدد وال خوري او عدم تشدد مینه او محبت ته هغه خوريږي او هغه پرمختګ کوي ما خو چرته د پښتنو دی تکلیف والا پنځل شلو کالونو کې مې ته ونه لیدې چې د پښتنو د پاره دی آواز پورته کړی وي بلکې بعضې ځایونو کې په ټولو خلقو الزام نه لګوم خو ستا د جماعت او ستا د پارټۍ بعضې خلق داسې شته وي چې په سوات او په بونیر کې ستا د پارټۍ د خلقو لاسونه د پښتنو په وینو سره ما لیدلي دي نو ته څنګه د پښتو آواز کوي او د مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه شهادت پسې زمونږ د قرآن په شعار پسې زمونږ د حدیثو په شعار پسې ولې ګډې وډې وایې الله دې تعالی هدایت وکړي امین خو وایې که نه که خوله به ماتېږي خوا به چې یو سړی شهید شو مور او پلار به ورباندې فخر کولو مور او پلار به خندل مور به فخر کولو چې زه د شهید مور یما پلار به فخر کولو چې زه د شهید پلار یما الله جل جلاله ور باندې فخر کوي الله فرمایي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون کله فرمای ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله کله زما رب وای د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په ذریعہ باندې چې شهیدنا یو ساس کې وینا لا نوی تو شوی چې د ټول ګناهونه معاف شي مقام به د شهیدانو بیانې ده نن دې حتی سوټډ بوټډ خلق ورسېدل نن دې حتی هغه ناپوهه مسلمانان ورسېدل چې هغه د شهیدانو په باره کې وایي چې پلنیا سمشا کنستا انجام بداسی شی لکه د مولانا سمیع الحق انجام یعنی د مولانا سمیع الحق شهادت تا بد انجام وی څه شی ورته وی مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه چې هغه په مظلومیت باندې شهید دی د هغه په ژوند باندې موږ خبرې نه کوو هغه سیاسي سړی دی هغه څومره دینداره دی هغه څومره نیکوکاره دی هغه کی څومره ګناهونه دي هغه کی څومره ثوابونه دي دا حساب و کتاب د چا کار دی زمونږ دا ایمان دی چې یو سړی کلمه د توحید وایي مومن دی او هغه په مظلومیت باندې مړ شو نو هغه شهید دی د هغه یوې قطرې وینې سره تمام ګناهونه الله معاف کوي سوا د کفر او د شرک نه لیکن د نن زمانه سوټډ بوټډ مسلمان قرآن نا خبره مسلمان حدیث نا خبره مسلمان او د خپل لوی نه مرغوب مسلمان احساس برترے کے مبتلا مسلمان اخپل لوی او په گھمنڈ کے رغلے مسلمان اخپل نا پوئے نا خبر مسلمان وہی چھ بیا بد انجام داسی شیلک د پلار دے چھ انجامو یعنی د مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ انجام گویا کہ مولانا سمیع الحق شہادت دے د گناہونو بد انجام گنی چھ گنی د گناہونو بد انجام گنی ود اللہ ظالما دا خود قرآن نہ ثابت شعار دے شہادت دا خو پشاعر د اسلام کے لوی شعار دے مسلمان
دا خلوی حکم دے دا اللہ، دا خلوی حکم دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یو سڑے پختنه کئی ورتوی چه اے دا اللہ رسول دللی علی عمل یهدل الجہاد. اے پیغمبر مال دا سے عمل و خایا چه جہاد سرا شہادت سرا برابر وی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا اجدہو، زد شہادت و دا جہاد مرتبینا نیم خبر. رسول اللہ وی نیم خبر تو وی چه دا بد انجام دے، چه شہر دے بد انجام دے. و ظالمہ پختانو خو منگم یو، ہرا پختو خبر کی ولاڑ خلق یو، پا پختانو خپکی دن کی خلق یو، پا مسلمانانو خپکی دن کی خلق یو. خود دا دا پختو دا پارا دا اللہ دشمنی کول او دا شاعرو دا اسلام دشمنی کول دا خو زمنگ سمجھ کے نرازی. او تاز دا پختانو څنګه ملګری وګڼم چې په دې تیرو 15 کالو کې ما خو چرته د پښتنو دی تکلیف والا 15 کالونو کې مې ته ونه لیدې چې د پښتنو د پاره دی आवाज پورته کړی وي، بلکې بعضی ځایونو کې په ټولو خلقو الزام نه لګوم، خو ستا د جماعت او ستا د پارټۍ بعضې خلق داسې شته وي چې په سوات او په بونیر کې ستا د پارټۍ د خلقو لاسونه د پښتنو په وینو سره ما لیدلي دي. نو ته څنګه د پښتو آواز کوي او د مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه شهادت پسې زمونږ د قرآن په شعار پسې زمونږ د حدیثو په شعار پسې ولې ګډې وډې وایې؟ الله دې تعالی هدایت وکړي.